دعا چې کوي نو دعا وکا دعا وایا ما یو دوا سپیرس تورولی لکه الله ته چې دام زما پکار دي دام پکار دي دام پکار دي ګوره غبل طرف ته پکې نه غوا هغه پکار دي زمونږ داجی او دوست انا هغه ما ته تاسو په شیخ جانا ته وي زمونږ یو ساړې درغلو نو شیخ جانا کې یو داغو دا مولای سے منځو کو نو په خوا به سنتو بس دواګانې کولې لګې ډېرې به کولې نو استاد یې راو ګرځي نو اوله دوا وکړه دوا برای چې کمندنو دوا برای قرضداران دا یو گیت په ویل شو بیا به چې کمندنو وي وې د برای شفای مریضان هغه د لپاره وایو دا شو پیرس په سره غا پلان کې چې نه جوړه دي پلان کې چې نه جوړه پلان کې به نه جوړه دا پلان کې دا په دې دواګانو کې ټول یاد کړ چې چا به سره څه کول بیا به ورپسې وي دوا برای غلبه اسلام و مغلوبیت کفار دا په کې دریم نمبر دوا وا خدای په چیچنیا کې کافر دي دام غر کا خدای په پلان کې ځای کې دام غر کا پلان کې ځای کې دام غر کا کنه ټول دنیا کې جوړونه هغه توش بیرل او استاد دا دوا وکړه دا پلان کې ځای غوم غر کا پلان کې ځای غر کا د میلمه ول आवाज ورکړ چې استاد په مخلاص راکاګو د میلمه ول आवाज ورکړ یو ودر نه پکې پاتې شو استاد وی زمام یو وجد ته غو ته پکې وایا وی زمونږ د کوټې بنچ ته وته وای چې دا اوچت کی وته وای چې دا اوچت کی هغه ته زپاسه د غوځیا وی د کوټې بنچ څه د پلان کی ته وای پلان کی ته وای پلان کی ته وای نه به د اوچت کی کنه دا اوس ته خدای ته وای وی چې ستاره د پلان کی ځای کافر د پلان کی ځای کافر د پلان کی ځای کافر تبا کوي نو زما چې کمنو بنچ نشو اوچتول وی چې ما ته وای چې پلان کو ته وای بنچ بدل اوچت کی نو خو تاسو د پلان کی را پاسې نه کافر بغیر کی کنه و به وای دلا یو دوا ورولي خدای ته چې داو کو بیا داو سره موګه دا ورولي پیرس ورولي لکه دې میچونو کې چې کمنو وزیر خلک راولي نو سپاسنامه اوري خلک ته سپاسنامه اوري زمون کلی له سکول په کار دی زمون کلی له روډ په کار دی زمون له سویګیس په کار دی دا سپاسنامه تاسو کوي واوري نو زمونږ هم دواسی خو سپاسنامه او خدای ما او بخې زموږ مور او پلار او بخې زموږ نو خويند او بخې کوبر غر کې اسلام له بره ورکی نه نه کونو بخې یو لاک سلی رزر سکه مزیات کې پیغمبرانو او کوبر غر کې اسلام له بره ورکی په وخت ځن کدن کې مې دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول په یاد وایو خبره ختم شي پته نه لګي چې ته غواړې کسي شي دا دوا چې غواړو یو خیر دی آسان درو سورۃ فاتحه مخکې وایو دویم ورپسې درود ابراهیمی وایو دریم الله په توحید ماین دي نو آیات توحید وایو چلاسی بابا وایي زه د خدای په مزاج پوهیږم وی دا الله رب العزت دا توحید ډیر خوښته وي نو د آیات التوحید چې دي و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وانت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا وایا سورۃ حشر آیتونه دی هو الله الذي لا اله الا دا آیتونه آیات التوحید وایا د دې نه پس یو څو اسماء الحسنا وایا کډیر د دنیات یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا رحیم یا ودود یا قریب یا مجیب دا یو څو دا چې کمنو اسماء الحسنا وایا پس تاغینا کسزان لغواړي بلاګان دواګان د تیاد دي د حدیث او ته د قران نه وایا هغه چې سوای ځان لوایا خو یو څو سيزونه دا په کې زماره طرف نه شامل کی یو د الله نه ځان له الله غواړه څنګه د الله نه ځان له الله یعنی الله ما تخپل محبت نصیب کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کول دوا د داوود وا دغه نبی علیہ السلام داغه دوا صفات کړی دی چې د داوود علیہ السلام دوا لري خپل دا اللهم انی اسالک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اللهم اجعل حبك حب الاشياء الي ومن الماء البارد دا
د الله نه د الله مینه غوښتل عربی کې نه درځي خپ پښتو کې ته غواړه الله په پښتو پوي خو کول په پښتو کې ته غواړه او چې بندا الله ته وې د الله نمونه وته پیش کی وته وې چې دا تازه ځان ته درولو ما د خپل کلمات تر له بخله راوستلو او تر له بخله باندې دام راوستلو چې ما تخپل نصیب کا نو راکې بیرانه نه دا واغه کړی دي دارسو راغه کړی دي الله رب العزت نه د الله محبت غوښتل دویم د الله نه علم نافع غوښتل حدیثو کېشته کنه د الله نه علم نافع غوښتل دریم د الله تعالی نه د اسلام خدمت غوښتل د اسلام څخه غوښتل خدمت غوښتل چې ما الله د اسلام نوکر کا ما د اسلام خادم کا اگر تمنا ہو کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے تو بس خدمت اسلام کر جائے نو دا چې د الله نه د اسلام خدمت غوښتل څلورم د اسلام او د مسلمانانو د رفعت او د عزت او د سربلندۍ لپاره دوا غوښتل د اسلام د سربلندۍ د عظمت د رفعت د عزت د لپاره چې کومونه سو غوښتل دوا غوښتل د اسلام د سربلندۍ لپاره او څلورم پنځم د الله نه د الله رضا غوښتل په ټولو عملونو کې د الله څخه غوښتل رضا غوښتل نور جزان له سغواړي ډیر دواګانې حدیثونو کې راغلي دي خو د دوا یو خصوصیت ته او هغه دا دی چې کم شی سړی غواړي کنه نو بیا په عملی زندګۍ کې هغه ته فکرې په عملی زندګۍ کې هغه ته فکرې نو چې زمونږ په دعاګانو کې دا سيزونه شمار شي نو موږ سره به بیا د دې فکر راځي په عملی زندګۍ کې به موږ سره د دې فکر راځي